غواړي چې الله جل شانه ډیر زیات عزت درکړي، بې پناه عزت درته درکړي او داسې عزت درته درکړي چې خلک هم حیران شي چې دا پلانکی پرون چرته و او نن چرته دی. د داسې عزت حاصلولو دپاره صرف د الله جل شانه یو نوم دی، یا معزو یا معزو یا معزو. دا به څنګه وایي؟ د جمعې ورځ ده، د الله په فضل سره د جمعې مونځ یې ښه په ټایم باندې وکړو، په خپل وخت باندې دې وکړو. د هغې نه پس راغلی ذکر اذکار دې مو کړل، د مازدیګر مونځ یې ورپسې وکړو، د مازدیګر مونځ نه پس یې ذکر اذکار وکړل. د جمعې ورځ دې ټوله په عبادت کې یعنې په ذکر اذکار کې په درود شریف کې تېره کړه. ورپسې راغلو د ماښام مونځ، د ماښام مونځ دې وکړو. د ماښام د فرضو نه پس په خپل ځي باندې کېناستې او ودې ویلې 11 کرته یا 21 کرته یا معزو یا معزو یا معزو. د دې نه مخکې وروسته 11 کرتې یا 3 کرته یا 7 کرته درود شریف ویل دا لازمي دي. چې کله هم دا وویلې نو د هغې نه پس ووایه یا معزو یا معزو یا معزو. دا وظیفه دا د الله نوم د دې ذکر وکړه او د هغې نه پس خپله مقصودي دعا وکړه چې په کومه شعبه کې ته عزت غواړې، په کوم ځای کې ته عزت غواړې، د چا د طرف نه ته عزت غواړې، هغه ټول په دغه دعا کې شامل کړه او خپله دعا سرته ورسوه. یوه جمعه بله جمعه بله جمعه دا عمل جاري وساته، ورسره د منځونو پابندي وکړه او د ګناه نه ځان وساته او کم چې ناجایزه مطلبونه دي ستا د هغې نه ځان وساته. عزت که ته غواړې نو د داسې خلکو د طرف نه عزت وغواړه، د داسې ځای د طرف نه عزت وغواړه چې عند الله هغه جایز وي، مقبول وي. نو انشاءالله العظیم یو څو جمعې دا عمل وکئ، په اوله جمعه په دویمه جمعه به تاسو خپله پته ولګېږي چې ستا په دې زندګۍ کې څومره بدلون راځي او ستا په دې عزت کې الله جل شانه څومره اضافه کوي. دا ډېر مفید مجرب عمل دی، عمل پې وکړئ انشاءالله العظیم، خپله به تاسو ته پته ولګېږي. السلام علیکم ورحمة الله.